د عشر حکم د فصل د پاره په هغه وخت کې دی چې کله فصل د ځمکې نه پیدا شي، پیداوار په صورت کې مخې ته راشي، نو په دغه وخت کې د هغې نه لسمه یا شلمه وباسل دا د شریعت حکم دی. چې کله یو پیر د هغې نه عشر یا نصف عشر یعنې لسمه یا شلمه د هغې وباسلی شي، نو که بیا فصل هر څومره وخت کور کې پروت وي، نو د کال یا 2-3 کالو تیریدو په وجه باندې په هغې باندې دوباره عشر دا لازم نه دی. کله چې بنده د قرآن پاک تلاوت کوي او په دې دوران کې د اذان شروع شي، نو د قرآن پاک تلاوت ادرول پکار دی او د اذان د کلماتو جواب ورکول پکار دی. دویمه خبره دا ده چې کله یو بنده تلاوت کوي یا تلاوت نه کوي او ګڼ اذانونه شروع شي، نو دی به د کم یو اذان جواب ورکوي یا به د ټولو اذانونو جواب ورکوي. نو په دې کې د شریعت مسله دا ده چې کم د دوی د محلي جماعت ته د هغې د اذان جواب ورکول په ده باندې لازم دي او د نورو اذانونو جواب ورکول په دوی باندې لازم نه دي. نو چې کله بنده قرآن پاک تلاوت کوي او د محلي بانګ شروع شي، نو هغې ته دی د قرآن پاک تلاوت موقوف کی او جواب دی ورکی او باقی اذانونه چې کیږي نو بیا دې خپل تلاوت جاری ساتي. د زنانو د پاره صلات التسبیح موږ په جمع کول باندې جایز نه دي. صلات التسبیح یو نفل موږ دی او نفل موږ دا چې سوره په پټه باندې په تنهایی کې وکړي شي، نو دومره زیات بهتر دی. چې کومې زنانه صلات التسبیح کوي هغه دې په خپل کور کې په پړده کې په کمره کې چې څومره سیټ ته کېدی شي نو ادا دي کې دومره ثواب سیوا دی. عام طور د زنانو په ذهن کې دا تصور دی چې زنانو د پاره صلات التسبیح موږ په جمع باندې افضل دی. جمع د زنانو د پاره مکروه تحریمی ده په هر موږ کې وي او په نفلو کې خو بیا د هغه ګناه کېدل نورم سیوا شي، نو د دین ځانو ساتي او په انفرادي طور یعنی جدا جدا په خپل کور کې انتهایی پرده کې دغه موږ ادا کې د صلات التسبیح ده. پینټ او داسې نور سيزونه چې هغه په جسم باندې ولګي او هغه د اودس یا د غسل په وخت کې او به دنه چمړې ته او سرمنې ته نه رسي، نو دې سره اودس هم نه کیږي او غسل هم نه کیږي. البته په شریعت کې اسلام کې د انسان د وسنه چې کوم سیوا بوج دی نه هغه نشته، نو لہذا هغه حضرات چې د هغه کسب داده د هغه کار داده، نو که هغه خپل وسو کې خارو تیل استعمال کی، پټرول استعمال کی او هغه خپل هدا پوری وسو کې او ځان خصفا کی او بیام که صداغ نیم پاتې شو، نو ان شاء الله تعالی الله تعالی به د مؤاخذه نه کوي، د پکړ بنه کوي او د اودس او غسل صحیح کیږي. خو لیکن هغه حضرات چې هغه د دې کسب نه کوي په پیخه باندې چرته یو پینټ ورکی، نو چونکه د هغه کسب دا نه دی، د هغه روزمره کار دا نه دی، نو هغه د پاره د هغه لری کولو کې صدومره لوی تکلیف نشته چې په هر وخت دا کار کوي، نو هغه به پوره اهتمام کوي چې هغه لری کی او که بیا هغه لری کو او بیا صفات شو او هغه تخیال نو یا هغه لر کې دل ګرانو، نو د هغه په صورت کې او دس او غسل کیږي. کله چې د یو انسان نه جنازه کې ست تکبیرونه فوت شي او د راشي او امام سره ودرېږي، نو چې کم تکبیر کې د ودرې نخکا سبق بوي چې کله امام سلام جرباسي، نو دی به که یو تکبیر فوت شوی نو یو پیر به الله اکبر وای، که دو تکبیرونه فوت شوی نو دو پیر به الله اکبر الله اکبر، او که درې تکبیرونه فوت شوی نو درې پیر به الله اکبر الله اکبر الله اکبر او یو سلام جرباسي. د دې تکبیرونو قضا طریقه هم دا ده، صرف تکبیرات به وي الله اکبر الله اکبر. چې کله تاسو ته څوک وایي چې فلان کې باندې زما سلام وایا او تاسو هغه ته هغه سلام ورسوي، نو هغه په جواب کې وعليك وعليه السلام ویل پکار دي چې په تا باندې د سلامت یاوي، او چې ما ته چا سلام را لېږلی دی نو په هغه باندې سلامت یاوي، نو وعليك وعليه السلام دا ویل پکار دي.
یوټیوب باندې چې کومې ویډیوګانې ملګري اپلوډ کوي بیا هغه چلی بیا په هغې باندې هغې ته پیسې میلاویږي نو په هغې کې چې کوم د ناجایزوالي وجوهات دي نو په هغې کې یو وجه دا هم ده چې دې کې تصویر لیږلی شي په دې کې ویډیو لیږلی شي او دغه د تصویر ناجایزوالی یا د ویډیو ناجایزوالی هغه د نعتونو یا د تقریرونو وغیره په دغه ویډیوګانو کې هم موجود دی انو د دې کاروبار کول دا صحیح نه دی موږ کې چې کله بنده جانماز ځان ته خور کی او د هغې یو سایډ رامات شوی یا خرابي نو که دغې سره بنده موږ کې نو څه فرق نه پرېوځي موږ باندې داسې ضروري امر نه دی یا ضروري څیز نه دی چې خامخا به دا سمول غواړي خو باوجود د دې که چېرې یو سړي په خپه باندې هغه سم که نو په دې سره موږ هم نه ماتېږي او د اویاو یا اتیاو کالو عبادتونه مقبول هغه هم نه ضایع کېږي دا د عوامو هسې یو خبره مشهوره ده جی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ د یو مسلمان دپاره د شیعه سره نوکری کول او ملازمت کول اگر چې شریعت کې دا جایز دي خو لیکن په دې کې شریعت دا شرط لګولې دی چې د مسلمان په دې کې توهین نه وي او صحابو کې هم داسې مثالونه موجود دي چې هغوی غیر مسلم سره مزدوري کړې ده نوکري کړې ده خو لیکن بعضې خبرې هغې ته انتظامي ویلی شي عمر رضی الله عنه په دور کې یو ګورنرو هغه یو یهودنې ښځې سره نکاح وکړه یهودنې ښځې سره نکاح کول جایز دي عمر رضی الله عنه هغه منع کړ او ورته وفرمایل چې تا ته به خلک ګوري نو خلک به مسلمانانو ښځو ته توجه نه ورکوي نو بعضې خبرې انتظامي وي تاسو دې ملګري ته ووایئ که مسلمان سره د نوکرۍ کوشش دې کوي بھرپور کوشش دې کوي او هغه سره د نوکري ځان له وګوري او چې تر څو پورې نوکري نه میلاو شوي نو دغلته د نوکري کوي او که خوراک کې لږ غونتې احتیاط وکړو دا به ډېره ښه پته نه لګي چې هغوی حلال راړي حرام راړي هېڅ پته یې نه لګي نو خوراک کې د احتیاط کوي او نوکري ته څو پورې بله نه میلاو شوي نو دغلته ګنجایش دی د جرنیټر په ذریعه باندې میان نیسل که چېرې دې سره د میانو نسل کوشي کېږي یعنی هغې کرنټ سره واړه واړه میان هم مړیږي نو بیا خو دا جایز نه ده ځکه چې دا د ښکار په ځای باندې د میانو نسل ختمول دي او که نه غټ غټ میان متاثره کېږي هغې بېهوشه کېږي نو د هغې ګنجایش دی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ د دجال راتلل دا بېشکه د قیامت د لویو علاماتو نه یو علامت دی او چې کله یو څیز ډیر زیات په احادیثو کې وغیره د هغې ذکر راغلی نو بعض اوقات هغې سره د ځان نه خبرې خلق یو ځای کوي حدیث پاک کې دومره پور راغلی دی د صحیح مسلم روایت دی چې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې کله دجال راشي نو د اصفهان او یا زره کسان به هغوی سره وي او په هغوی باندې به جبې وي چغې به اچولي اصفهان دا د ایران یو ډېر لوی ښار دی د هغې ځای او یا زره کسان به ورسره احادیثو کې دومره ذکر راغلی دی زه تاسو ته لاندې د حدیثو هغه حواله هم درلیږم او بیا د هغې حدیث باندې چې کوم عالم علامه نووي رحمه الله هغې تفصیل کړی دی هغه هم درلیږم چې بعضې روایتونو کې او یا زره کسان دي او بعضې روایتونو کې 90,000 کسان به د اصفهان د ښار نه او په هغې باندې به جبې وي نو دا د دجال باره کې خبره دومره ده او د اویاو زرو د علماو تذکره ورسره کم از کم ما ته خو نه ده معلومه او موږ چې سوره وکته نو معلومه هم نه شوه دا هسې خبره ده او دویمه خبره دا ده که چرې خدای مکه څو علما هغه سره ملګري هم شي انو نبی اکرم صلی الله علیه وسلم حدیث بلم موجود دی چې یو صحابي ته تپوس کوي چې بهترین خلق څوک دي وی فرمایل علما بدترین خلق څوک دي وی فرمایل علما چې عالم خوي نو دا د خلقو کې د ټولو نه بهترین شخصیت دی خدای مکه د خپل د دین او د دین د علم د دنیا د یو څو پیسو ټکو د پاره استعمالي
مفادو لپاره استعمالي بدترین شخصیت دی او په هر دور کې داسې راغلي دي. نو دغه خبره په خپل ځای ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بل حدیث کې هم فرمایي چې په قیامت کې 3 کسان به د ټولو نړمبنې جهنم ته غورځول شي. یو مجاهد دی، یو مالدار سخی دی، او یو پاغي کې عالم او قاری هم دی. نو الله تعالی دې مونږه د علماء سونه وساتي او باقی هغه علما چې هغه پسې د امت یو ډیر لوی تعداد د علماو روان دي او د مسلمانانو روان دي. هغه علماء سو کې حسابول دا ډیر لوی جرأت ته. امام غزالی رحمت الله علیه فرمایل یو علما پسې خبره مکوي ان لحوم العلماء مسمومه، چې بشک د علماو غوخه دا ډیر زهريله غوخه دي. الله تعالی دې مونږ د عالمانو بارکه د بدګویا نه وساتي او باقی د دجال بارکه چې کوم خبره و دغه حقیقت دغه کوم را دي. دومره دوکي کنه جی چې دا ډومبنه کوم جنازه ورلکیږي نه پاقیږي د دې اولیاء د پلار شو د دې رور شو وغیرہ هغه دې نه شریک کیږي په ډومبنه جنازه کې. نو چې په کومه جنازه کې اولیاء شریک نه وي نو هغه ته دوباره د اعاده حق شته، دوباره د جنازې کولو حق شته. نو چې بیا جنګ ډیر تراړي ان بیا لري ورغه اولیاء دوباره جنازه وکي او کنه یو پیرا اولیاء جنازه کې شریک شو نو بیا دوباره جنازه هغه نه د پکار. اولیاء ته ورلوي پلا رونه وغیرہ هغه ته وایي چې تاسو جنازه کې مشارک کیږي. وډمبنه جنازه کې دنه شریک کیږي، دوی مکه دی بیا غي شریک شي. بالکل جی چې کله یو مسلمان تلاوت کوي، نوافل کوي، نفل اعمال چې څومره کوي او بیا په اخره کې د دعا غوړي د الله تعالی نه چې الله پاک دې چې سوره ثواب دی تمام مسلمانانو ته ما وبخو په وفات دي او که حیات دي یعنی ژوند دي الله تعالی ټول ته ثواب رسي. خجي ژوندو تم دغه ثواب رسي او مړو تم دغه ثواب رسي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. په دې کې شک نشته چې دا زمون کوم د تعزیت طریقه ده نو دې کې چې څوک زی او کچالزی نو د دوانو په ذهن کې چرته خدای خبر په یو ګوشه کې بم دا خیال نی چې دا د شریعت حکم دی او دا غي په بنیاد منګ روان یو. بس یو طور طریقه ده یا یو رواج دی یا یو عزیز ولی ده چې روانه ده او کیږي او دې کوم شک نشته چې په داسې موقع باندې د ګونه د دعا سره به حرمتي کیږي. دعا دې ته ویل شي چې بندلا سوچت کی او یو بل سره خبرې کوي او بیا په مخلاص راخ کی که څوک دعا کوي نو هغه س دعای الله جل شانه دې معافیو کی. نو دې طریقه باندې غور پکار دی. منګ هم په سو پیری په منبرونو باندې دا خبره کړې ده، نور علما کوي او دی باندې غور پکار دی چې آیا داسې یو طریقه تعزیت خودی ته ویل شي چې بس لاړ شي او د مړی چې کوم پسماندگان دي هغه ته د صبر د استقامت د حوصله تلقینو کی، هغه ته اجر او ثواب بیان کی او بیا اخره کې دعا وکي او دعا کې خشوع خضوع سره د مړی د مغفرت او د دغه لواحقین او د پسماندگانو د صبر استقامت دعا وغوښتل شي. دې ته تعزیت ویل شي. دانی چې لس کسان لاړ شي لس پیری به आवाज کې دعا کوي دعا کوي دعا کوي. الله تعالی دې رحم وکړي.